ابل شپدلتا د کوټي د یونیورسيټي الکان په تبلیغي جماعت کې راغلي سلويخ پولا الکان زلمی الکان زمون جماعت ته د امریکای د انجینیرینګ کالج الکان راغلي عربي او انګريزي ویلا د امریکای د انجینیرینګ کالج زمونږ الکان دلته څه زمونږ الکان به یا مړزان لوبي یا بچي د چرګان جنگي یا بس پی جنگي تاسو خیال دا که کار دی نو د دین دی او که کار دی نو ګوره دغه دی نور ټول مونږ د خدای په قهر اخته دې ته سوچ کوئ که تاسو یې پلانې مولا یا پیر چې د تبلیغ خلافي هغه کې لویه وجه درته وایم لویه وجه دا چې هغوی دعا تبلیغ په پیسو کوي دوی دعاګانې تبلیغ بے پیسو کوي نو دا هغوی دکانداری په خرابي ما په خبرو پوهیږئ دکانداری خرابي ایله دې چې لاس ور کړی نه داسې موټه نو دوا والله قدر ته دوی لایت ما ور کورو ټایم خپل خوري بسترم خپل ګرځي او دعاګانې بتاي لوی فرق پکې دین د پیسو شی نه دعا د پیسو شی نه د دین ابتدا د قجورو د پوزینا پیغمبر مفت کړي وا او باقی به هم دین الا پاتې کیږي چې د قوم ته مفت بیان کړي دیو جنا دا ټوله ګناه زمونږ په ملک د ملک د قانون دا کله ملک قانون ټیک شو یو شو سخت او جابر تو ګوره چې بیا څوک سپېګمې راکړي نو ملک ګناه د قانون دا سلوخ کاله کې د پاکستان حکمران طبقه د پیرنګي قانون نه دی رسخت کړي لا د پاکستان پیرنګي لاړو پر کټي پاتې دي پیرنګي لاړو قانون شپاره سنه امه 19-20 فرق نه زمون صدر صاحب اوس چې برای نام شریعت بنچونه وغیرہ جوړ کړی دي اسه مچان بنګي را بنګي ا د مليانو په کې خدای اورېدلې د خامخا ای کوټ ججانې لګوري دي پیسې مې سي ورته ملوي نور فیصله نشته فیصله ټوله د ملک د پیرنګي په قانون مجسټریټ د پیرنګي قانوندان جج د پیرنګي قانوندان های کورټ د پیرنګي قانوندان سپریم کورټ د پیرنګي قانون تمام نظام د ملک چې ده اتر اوسه پورې د پیرنګي قانون 302 کې سنا زنا او دغلا کې سنا چې څوک په شری نظام تنیر غلی ترغه پورې والله کده د ملک اصلاح وکړي او دا ملک ټیک نشي خبره داوا چې آدم علیه الصلاۃ والسلام د غنم چې قسم خورو شیطان ورته نو د خیال وکړ چې قسم خو څوک په دروغ نه راځي چې دا دانه وخرو چې پکې عمر لدی جنت کې پاتې شو نیمه دانه آدم علیہ السلام خوړه او نیمه دانه بی بی حوا خوړه آثار د جنت بدل شو او دوی ته حکم شو چې جنت نه بار شي دې مقام باندې یو سوال دی او داغه بیا جواب ووري سوال پیدا دی چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کدا د جنت دانا نه وې پړلې
نو ټول عمر په جنت کې او مونږ بم په جنت کې وای نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې دا سپ پریشانو کیو بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وایو. دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب وره مذہبی جوابونه خو ډیر دي چې یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانہ ماجرا کچھ اور ہے. اخو جدا خبره ده لکه ما خیالو کو چې دته یو داسې خبره وکړه چې د داغه موتوړ جوابي او اډو غلیش ما ورته چې ستا کورشتا یو ډېر کم زیادہ ما ته چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں, میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا. بنگلے میں सोफे हैं, मेज है, कुर्सी है, ये है वो ना मावरती चित्ता योडे खमिल मरागली अगला खुब खुराकम ख तैयारे करे वी जी बिल्कुल मा दुमरा आला डिनर सेटू ने सातिली दी जिज्जत आस्तौख है हैरान बशी हो. अगर आपको शौक है तो आप मेरे साथ जाएं. जडेराम यो ख्वार जे रखो में उशो खुजमा यो खबर तास्तो को दनन बादशाह तबक़तन न खुशाले गई च सबा बिया फकीरे دا یو نصیحت مې اوري وختي تور هم ټول مړکی مونږ ته نه ګوري سپلو عذاب اخته خو چې سبا بیا بوریا نشینه نو دنن تخت بنه خوشالي چې سبا بیا خټ کېدلو ټیپرو تکینه نو دنن چرک ته بنه خوشالي دا یو مزاج جوړ ماړه کې خیال وکړو چې که یو ګنټه لزد داغه بنگلې تلار شمنو سخن بو کی چی سبا بیا دا سند زمیدار ہوٹل کې بزړ ډیرایم دیته بیا راځي مال ته پرې خبره و ملمه در اغله ده او ډیر لوی ملمه در اغله او ډیر اعلی قسم خوراکونه دی ورته تیار کړی ویجی ملمته هم مجبورن سره داسې کوي مالدا می بلا وره یو نصیحتم درته کوم باس خو کو سره خو نصیحت می دا وره چې کم سره ته خوخي او تعالی راش او دې در نه پدې خپشو چې یاد چایو ستونه یا را باندې روټایو نه خورا یا خزه کې کیننو نو دا سره ستا عاشق نو دا خوراک مراک پس راغلو آئنده دا د دوستای قابل نه دی ولا طلاق ورک دکه چې ته مال راغله نو بس تب زبستا زما قتل بستا چینی او ستا روټای بمی او ستا بستر بمی او ستا او چار کله ته په خوراک خپشوي نو روټي خلاصه چې بیا په دې طرف نن زمونږ د زمانه تعلقات ټول په دې بنا
زما آشناو دې خوا کلو ما ته یاره راشه ما زه نشم وی یو زورور چرګ می ساتلې دی مال خدر بشمه خو چاته به وې نه چې دی راغلی دی او بس روټای موټای بوخو بیا برازو ول نو بیا در باندې سکو نه چې روټای خو چې لک سخوم زما خو څه نامه مش مال خدای زلی باسی آشنای نه کوم چې بیا دې په دې طرف نه ګورم ولولې نو دې کې چې دې مال دې کې دادی چې بیا دې د مخ نه ګورم نو نن زمون زمانہ ټوله ده عمل نه رو یارانې زمانہ مثل گل انارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد و د دې زمانه یاران داسې دي لکه د انارو باغ ته چې ورننه وځي تک سره سره ګلونه یې پکې ډېر ښایسته په ټول باغ کې چې وګرځي نو بوی به تې در نشي رنګ یې څومره ښایسته یارانې زمانه مثل گل انارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد بوی متی ترش نو د دوی رنگ ډیر خسته ده دا لوانای غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خاص نو ما ورته وی چې ستا دوست راغله وشنا ډیر لو انتظامات دي او صاحب کسی بودی پدې کې ناګانا روټه تکې ناشته یو خړای لګي او تاله پکې غول دراله تب کم خوازي وې زب په خانه ته زم مالداول هغه قالینونه صوفا سیټونه اعلی ډینر سیټ کې روټیانې پرتی دي ډونګي دي چمچي دي قاشوغي دي کړنګ کړنګ دي او ناګانا صاحب تا په نیمه کې ټټای ته منډه دا مناسب دی چې دا دومره خزه پرې دی او ټټای ته منډه نو ما ته وي ته کمال کې زاغه کې ټینګې دې شه مجبورات په ټټای ته زما ځکه چې هغه خو د غلو کولو نه دی مال خبره وره آدم علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطی نه وکړه داغه په ملا کې تر قیامت پورې چې څومره دنیا به پیدا کیږي د دې ټول اولاد روحونه پراتو الله آدم پیدا کړی دې د پاره چې تب پزمکه د پاسه او بنی آدم به پیدا کړ فی الارض خلیفہ خدای ویلی کنه فی الجنه خلیفہ خو نه وی اوس قدرت جنت ته د بوتلو نو بانا والا جوړی د جنت نه درایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړو چې هغه سٹارټ نو داغه پملا کی روحونه پراتو د ابو جهلم پکيو نو په جنت کې ابو جهلم پیدا کړي ویل نه مال عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین دیبم په جنت کې پیدا کړي ویل نه مال ستاغون دي خبيث روحم پکيو تبم په جنت کې پیدا کړي نو دل را بهر کړو چې دا خبيث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خډیر دي خدا خبيث چې پکې دي دا بار وګرځوا هغه نه پس ته بیا واپس جنت تراش نو مالدار رئیس ته دې د پاره چې دا تاسو پلیت بار وګرځي ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کہوں گا اب میں سمجھ گیا ہوں میں نہیں اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دیں نما اور طبیعت شعر ہوئی چھے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے
حسن محبوب الہی کا تماشا دا داغه نظام دی او داغه جوړه کړي دنیا دا قسمه قسم تصرفات پکې کوي مجال د چا څه دی چې څوک دا وي خدای ته چې دا د کار دی والے تاسو دا لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مرش چې زوی مرشو نو کوته کې دا سر واغستو پابوتخانه ورمنډه کړو پابوتانو راکې چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې الکه دا ټول خو مړ کړ دا یو خدای پاتې دی کدایم را نمړ کو زب به خدای پاتې شم نو ورمنډه کړی دا غبوتی پوګه کړی دا منډي کړی دور پسې منډي کړی چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کواسه نه چې زما زوی د وجلې سړی مخ کې دی اور پسې په یو کلی ته نه نو ا د کلی خلق راوته ورته وی چې الکه دا تا پسې خو کوتک پلا سړی را روان دی خدای چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی جدنه زه خدای نه اخلاص کړي خدای ما د نه را اخلاص کړ دو وجلو نو ما ته خدای را اخلاص کړ دا اوس عقل یا لکه عربو کې خدای پاک ډېر ورځې شوی خیرن شوی نو یو راويستو بار علم بولو نور ته کې خو چې وچ شي نو بیا به دنه کوټه کې دی ورته ناشته غوچیږي یو دوګي دړان رالو خپې اوچته کړو په بوتي متیاز را پړ چې متیاز را پړ خو دوه ورته کته چې کته ورته نو داغه وخت کې دا شعر وې چې عرب یبول سالبان برأسه عرب یبول سالبان برأسه آیا دا څه شم خدای کې دې شي چې ګډړانې په سر متیازي کوي دې تم خدای ویلي نو دا خلق د دې قماش خلقو د جاهلیت په زمانہ کې او چې څو وخت بیا اسلام پکې راغی توحید او رسالت پکې راغی نو بیا به څا شعر بیا به د ابو هريره غوندیو ابو هريره د لاس ورځو نهارو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کڅوړه ورکړه وی والله دا خدای بنده وګه ګرځي چاته ویم نه چې وګه ما او ګرځي موګه دا والا چې کله وګه شدي کڅوړه کې لاس منډه او تازه کجوري بروزي او غفرا اوره یو کجمه بس دا ابو هريره کارو شو استاد بداوي چې به موسمه بڅنګا کجوري پکې راوتینو پاکستان درته خود چې به موسمه میویم دا اوس دغه کول سټوریجونه چې دي تاسو ګورئ په کیاره بلا پرتای اوړي کې د جمی شی او جمی کې په خوا ما یو شعر وی چا بای مې لیوانای شو په تور جمی باټینګن غواړي نو یو سړی ماته وی چې دا ټکه اوس مکوا تور جمی کې باټینګونی تاسو خیال راغی نو عرض داو چې کله انسان د لاس جوړ کړي کول سټوریج یو کال د پاره یو شی محفوظ ساتلی شي نو د پیغمبر د لاس کڅوړه آغا به موسمه کجوري نشي راوي تاسو خبره نه ده ابو هريره چټه جاری شو اوس در تخیموس زمونږ د زمانه